الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خاص پنوم دا اللہ شروع کوم. الرحمن چعاب مہربان دے، الرحیم رحم یخوی دے. افضل التراجم. الحمدللہ ټول صفتنا د الوهیت لله خاص الله لردی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو، رب العالمین تربیت کوون کې د تمام عالم، الرحمن عام مهربان دی په دنیا کې په مسلمان او کافر، الرحیم خاص مهربان وی په ورځ د قیامت په مؤمنانو، مالک یوم الدین اختیار مند دورز د قیامت یا مالک یوم الدین بادشاہ دے درز د جزا. ایاک نعبدو خاص تعالی را عبادت کوونگا اے اللہ، و ایاک نستعین او خاص تانا امداد وڑونگا پا ہر حالت کے. اہدنا الصراط والمستقیم اللہ کلک کی منگا پلارنیگا. صراط والذین یعنی پلار دا اغا کسانو انعمت علیہم جتا انعام کردی باغی باندے، غیر المغضوب علیہم ندی اغا کسان چے غضب کریشی باغی باندے، ولدوالین نو ندی اغی گمراہان. آمین. اللہ زمدہ دعا قبول کی. سورة الفاتحہ شروع کی گی او دا قرآن پا دے کتابتی و مصحفی ترتیب سرا اولنے مکی صورت تے. تو قرآن دا ترتیب دو قسم دی، یو توی ترتیب نزولی و کم ترتیب چی دا قرآن نازل شوے دے، او یو دا قرآن ترتیب دی ترتیب مصحفی، دا کم ترتیب سره چې قرآن زمون لاس کې دے، مصحف دے، کتاب په شکل کې کم ترتیب دے، دیتا ہوئی ترتیب مصحفی. نو دا ترتیب مصحفی په لحاظ او په اعتبار سره دا سورة الفاتحہ اولنی سورت دے، مکی سورت دے، او عام دا علماء په اصطلاح کې مکی آغی ته ہوئی چې دا ہجرت نه مخکې نازل شوی، او مفسرین کرام د دې سورۃ فاتحه دویشت نمونه ذکر کړي. هم مشهور نوم فاتحه ده، فاتحه په معنی د شروع کولو د کلاوولو، او د سورۃ فاتحه نه هم قرآن شروع کیږي، قرآن په کلاویږي ځکه ورته فاتحه وي، او د منځ د هر رکعت افتتاح او شروع په فاتحه کیږي، دی وجنه ورته وي سورۃ الفاتحه. یو نوم دے ام القرآن، مطلب دا چې د قرآن کریم مقاصد او اصول هغه په دې صورت کې راجم دي، او تفصیل دا ده چې دې صورت کې د توحید 15 اقسام ذکر دي. سو اقسام؟ 15 اقسام د توحید. دا یاد هم ساته، ګوره ټول عمر دوره تفسیری نه وي، نه ټول عمر لیکل وي، نه ټول عمر مطالعی وي. دا سی ترتیب شروع کے پا کافو کے پا بیازو کے چی خپل مستقل لکل کرے، اگے سر بتاسو تو یادی کی خپل لکل چاہو کی کنا، او جو دودرے دلے پڑاو کیا پا یاد یاد شی، او پردے دوری و لکل و تفسیرون کا زر کالم گورے، نو دا سی جامع معنی بین روزی. دیو جنا زان با کڑے لکل بکے او کڑاو بلکے. نو 15 اقسام د توحید ځان سره یاد ساته. یو ته وی توحید د ذات، ماته به متوجه اوسئ. توحید ذات، د ذات باره کې د الله توحید چې الله د ذات په اعتبار سره یو دی، نه عزیر علیہ السلام الہ دی، نه عیسی علیہ السلام الہ دی، یو رب العالمین الہ دی. دی توحید په اعتبار د ذات. یو د توحید فی الربوبیت، ربوبیت بنا میں خیر ربوبیت، بل دے توحید فی الاسماء والصفات، بل دے توحید فی الالوہیت،
الہ یو دے، حاجت روا یو دے، مشکل کشا یو دے، فریاد اوریدلو والا ذات یو دا اللہ ذات دے. دوی توحید فی الالوحیت، توحید فی الحکم والقانون والتشریع. دوی توحید دا حکم او دا تشریع. حاکم یو اللہ دے، قانون بدا اللہ بنو، دا اللہ دا قانون مقابلہ کی بدا لاٹ مکالے قانون نمونو. قانون دا یو اللہ بمنے، شریعت بدا یو اللہ بنے، دا اللہ دا قانون دا شریعت مقابلہ کی دا بلچا قانون و شریعت لے اعتبار نشتا. یہ توحید فی الحکم والقانون والتشریع. او دارنگی پدی فاتحہ کی دا اللہ دا پیجنگلو پنز قسمون دی، دا معرفت پنز قسمون با ذکر کی، سنگے چی دا توحید پنز اقسام ذکر کرل. تاسو ما سره وای د توحید پنځه اقسام کم کم شو. توحید فی الذات، توحید فی الربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات، توحید فی الالوحیت، اور توحید فی الحکم والقانون والتشریع. اس د معرفت پنځه قسمونه، یو معرفت الذاتی، معرفت د ذات الہی، اللہ او پیجنا، اللہ سوک دے، اللہ کم ہستی او کم ذات دے. دیتوئی معرفت دا ذات الہی. بل دا معرفت دا صفات دا اللہ تعالی، بل دا معرفت دا حقوق دا اللہ ذات پی جنا، نو دا اللہ صفات مو پی جنا، نو بیا دا اللہ حقوق مو پی جنا. او بیا سلورم معرفت دا اغلار مکچداغی دا وجنتا حق ترسی، او دارنگی دا مخالفین لارم تو پیجنا. دا پنځه طریقې دي. په پنځو طریقو سره معرفت د الله رب العالمین راځي. او دارنګ تاسو وګورئ سورۃ فاتحه دې کې پنځه نومونه د الله ذکر دي. لومبه له الحمدلله نو لفظ الله، او دې باره کې په نوم موږ ویلو څنګه شرط تعظیم کې وی والله علم على الاصح لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. نو یو لفظ دے اللہ، دویم دے رب العالمین، نو دریم سدے الرحمن، سلورم سدے الرحیم، او پنزم سدے مالک. دا اللہ پنزن نمونہ پدے کے ذکر دی. اول پا کسی شو، اول نمبر ذکر شو پنزہ اقسام دا توحید. بیاس ذکر شو پنزہ طریقو سرا پنزہ قسمون دا معرفت او دا اللہ دا پیجنگلو. بیاس ذکر شو پنزہ نمون دا رب العالمین. اس دا وہ گمراہ و فرقو تردید ببکی کی، وہ فرقی گمراہ چکمی دی سورت فاتحہ کی ودا آغا وہ گمراہ فرقو تردید کی. مونگ فاتحہ مانزا کے روزانہ وایو ہاں، خو مسلمان پا دے فاتحہ پویا نا دے غریبو، اسی کتاو برکی گی. عربی دا بس وی پویا پہ نا دے، پوخاجتا پختون تلو سعودی تا، سعودی میں لیدے لے کم زدی بھی دے دی سوابے چوک نا چوڑے نو غیب پختون چلتا کلاڑو دو عربیانو جنگو. نو جنگ خدا سے ڈائریکٹ نہیں کرنا، اول خو صغرا کبراو جوڑا کی بیا پہ نتیجہ مرتب کی کرنا. نو بھئی آگیو ولتا خد کنزل منزل کڑی دے وتا تماشا کی چی ڈس چی بجنگ ورغلی دی. شترے والے پولیس چراغلی دے ندتا ہوئی چی لا سنگا بجنگ شو دا چا گناو. آگوی پویا پینم خو یو بلد لنڈی صورتو نو بے ادرس شو کنزل دا لنڈی صورتو نو بے عربی ہوگا نا اگی چی بس عربی خو چتا بس یو صورت نیلی. نو مسلمانو خو نور خبر نہ دے فاتحہ باندې ځان پوهه کا د وو گمراه فرقو تردید ورکی کی. یو د ټولو مشرکانو رد په فاتحہ کی، بل د قدریه رد پکې، دریم پکې د جبریه رد دے، څلورم پکې د مرجعه رد دے، پنځم پکې د روافض او شیعاګانو رد دے، شپږم او پنځم او دارنګ د ټول مبتدعين او د جهمیه رد الله په سورۃ فاتحه کې کوي. دعوت سورۃ کے اثبات د صفات د الوهیت خاص د اللہ د پارا، اثبات الالوهیت للہ
یا اثبات صفات الالوهیت للہ وحدہ. او الحمدللہ کے لام روڑے لے کنا او شرموتی کے ویلی دی کنا شرمت عامل منوی مخابا دیتا طالبانو شرموتے وی نو شرموتی کی ویلی دی چی اللام للتخصیص نو اثبات صفات الالوہیت للہ وحدہ دا دا سورت فاتحی دعوی دا صحیح دی لگا دعوی دا دا پا لفظ دا الحمدللہ سر ذکر گئی الحمدللہ طول صفات دا الوہیت خاص دی یو اللہ لرا. بیاولی کے خلاصہ دا صورتو نو اول پا دی صورت کے دعوی دا الحمدللہ طول صفات دا الوہیت دا خاص دی یو اللہ لرا. دویم پا کے دری دلیلون دی دا اللہ پا توحید. لنبی دلیل رب العالمین رب دے یو اللہ دے دویم رب دے. دویم الرحمن الرحیم عام و خاص مہربان دے. دریم دلیل مالک یوم الدین اختیارمند او واقدار دے دو ورزی دو قیامتو. بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین نتیجہ دلائل دا فتوحید باندے چی اللہ زب پابندے سر و استقامت سر استا عبادت کو. نو اول سشو دعویٰ بیا دری دلائل بیا سمرد دلائلو چی اے اللہ صفات الوہیت صرف تا سر خاص دیو. اے اللہ چی تو دا دمر لوی صفات الائقی نو ایاک نعبدو اللہ من بستا عبادت کو دا بلچانا او عبادت کی دا طولنا لوی عبادت اللہ تا چگ وحل دی اور اللہ تا فریاد کول دی. تو ایاک نستعین اللہ لوی عبادت کیا اگر چگ وحل دی اگر را مدد شوئل دی رب آگا بس صرف و صرف چاہتا کو اللہ تا. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو چکل دی دا عقیدس دکڑا نوز با شیطان غلا کئی او شیطان با دلارنا اڑی. نو اہدنا الصراط المستقیم یہ توی تعلیم الدعا. تعلیم دعا دا ہدایت دا پار دعا دا او دا استقامت دا پار دعا دا چی اللہ پنیغ لار میں کلک کی. چی پنیغ لار دے کلکی نو تب دری خبر پیجنے حق برس با پیجنے و باطل با پیجنے. نو دری ڈلی دا ذکر کی. لنبے ڈل الذین انعمت علیہم اہل حقو نو قرآن و سنت تابدارو پس مروان کی. بیا درے مڈلا غیر المغضوب علیہم والضالین دا رد پا یہود و نصوارو باندے. دا دا سورت فاتحی مختصر خلاص شوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص پنم دا اللہ شروع کم الرحمن چی عام مہربان دے دا اللہ دنیا کی پا مسلمانوں کافر. الرحیم خاص مہربان بھئی پرز دا آخرت پا مسلمانانو. شاپور شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ افضل التراجم کے معنی کی الرحیم چی رحم یخوی دے رحم عادت دے. سبحان اللہ. اور واقعیم دا صدا رب العالمین ہمیشہ دا پارا بندگان سر و عباد سر دا رحم معاملہ کی. افضل خبر دا چی بندگان دا رب العالمین دا رحم نا غلط پیدا لی. بسم اللہ خاص پا امداد دنم دا اللہ شروع کم. شرم تعمیل کے چکل دا حروف جانب باس راشن ڈنبے پا کے بعد کنا دا با مانو کی ڈنبے کم وانا دا الباؤ للاستعانتی بعد استعانت دا پاردا دا طلب امداد دا پاردا. نو مانا بہو کے بسم اللہ خاص پا امداد دنم دا اللہ. خاص پا امداد دنم دا اللہ. کہ پتا یو معترض اعتراض کو جدا خاص پا کے رسمانا دا تو بسر ہے کہ دیکھ اختلاف دے تب ویت جاری مجرور کلم سر کے راشی اول کے راشی نو دا خبر مقدمی او خبر مقدم یفید الحصر والاحتساس دا خاصوالی فیدہ ورقی ندلتا کہ خبر مقدم دے با جھارا راغلے دا. نو خاص پا امداد دنم دا اللہ جی خاص کو میں نظرہ منو دا امداد پا کی رکم سے نراغے. تب وہ تصویر کہ الباؤ للاستعانتی شرم تعمیل ہوا یا فائیس تبری خبر حج ٹھیک نہ کنا. خاص پا امداد دنم دا اللہ زشورو کون
دیل بجار مجرور متعلق والروبا سے کنا ابتدعو اشرعو ابتدائی بسم اللہ شروع زمان اللہ گنم باندرہ بسم اللہ خاص پا امداد تنم دا اللہ زو شروع کم اللہ اور ان میں رتبلو چے لفظ اللہ دا علم دا اللہ دے نم دا اللہ رب العالمین دے او صدے المستجمع لجمیع صفات الکمال دا کمال دا صفاتو دا کمال چے سمرا نور اسما دی یا دا اللہ سمرا کمالات دی اگر طولو کمالاتو طولو صفاتو لا دا لفظ اللہ جامع مستجمع دے دکھ طول صفات دن اللہ رب العالمین پراتی دی الرحمن عام مہربان دے علماء وی رحمان غزاد دے چی نعمتون عام دی پا دنیا کی یا دا چی الرحمن غٹو نعمتون والا دے الرحیم بڑو نعمتون والا دے الرحیم غزاد چی خاص رحمتون کی او نعمتون پا بندگانو باندے پا دنیا و آخرت کی گورا مخ کے ہوئی الرحمن دا امداد غختلو سرا صفتون دا رحمت دیر مناسبت لری نو زکا چی دا چانا امداد غوالنو اول خو بکار دا جاستا امداد کی کنکی دا خو یو خبر دا کنا نو ویوی چی امداد تے غوالنو یریگا ما اقا امداد کی اولی کی الرحمن الرحیم دا دوار دا مبالغی سیغی نو بسم اللہ دفار متعلق پٹ تے الحمدللہ دا اس دعوت صورت ذکر کی او دا الحمدللہ دا دو پنزو صورتونو پسر کے راگلے کلمہ دا پنزو صورتونو دا سی دی چی داغی پسر کے پا ابتدا کے الحمد کلمہ راگلے دا لکا سورت کہف سورہ صبا سورہ فاتر وغیرہ صورتونو کی دا پسر کے راگلے دا او قرآن کریم کے دیر زردہ الحمد کلمہ ذکر دا الحمدللہ طول صفات علویت خاص دیو اللہ لرا صفات دو خدای تو مانا میں سکو نکڑا چالی حدیث خپنیش اگی خوی خدای بناوے کنا علم کے لا مناقا چتا پہل اصطلاح سر تازیب حاشیہ کی ویری دی چتا خوی او اصطلاح دا فخبر باندے کوئی گی آزان لا خبر دا چا خلا عدد کا پا لفظ اللہ اللہ زکا وللہ اسماء الحسنى فادعوه بها دا اللہ خیستا خیستا نمون دی نو اللہ پسرا بلا فخبلو نمون رابرا وذروا الذین یلحدون فی اسمائه فخبر کوئی الحاد بالاسماء بنکے نو خبردار چی دا اللہ رب العالمین کم نمون قرآن و سنت کی ذکر دی خلپ آگے عدد کا صحیح دا کرا اور جو عدد شی بیاسی no tension from this problem نو حمد صدوی دا عربی لغت کے حمد وی استعینہ کول صفتون کول او دا قرآن پہ اصطلاح کے حمد صدوی دا اللہ تعالی آغا انداز کی صفتون کول کم چے اللہ رب العالمین قرآن کے انسانانو طویلی دی آغا صفات اللہ لرا بیانول دا دا اللہ حمد دے و دا اللہ صفت دے یا پا احادیثو کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا اللہ ویلی دی او دا آغا صفتونو خلاصم دا غرازی چی الحمدللہ صفات دا تصرف و دا واقدار و دا اختیار مطلقو للہ خاص یو اللہ لردی تم بے ترجمہ سچوا صفات دا تصرف و دا واقدار او دا اختیار مطلق للہ چا سر دی خاص یو اللہ سرا یا الحمدللہ علم دا ہر یو سیزو غائب وی کا حاضر ما کانی کما یکون دا خاص تی چال را للہ یو اللہ لرا دیتا وی الوحیت دو خدای توب صفتنا شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ اگر پا احسن الکلام کی دازی وی طول صفتنا دو خدای توب سوئی طول صفتنا دو خدای توب دو الوحیت دا خاص دیو اللہ لرا للہ خاص دیو اللہ دا پارا اللہ ملت تخصیص
کافیه کې به بیا وای ان شاء الله. یعنی دغه صفاتونه د الوهیت الله رب العالمین د پاره دي او الله سره پدې کې یو نبی شریک نشتا، یو ولی، یو ملک، یو جن، یو فیر، یو فقیر شریک نشتا. ټول مخلوق کې دا صفات د بل چا نشتا. د الوهیت د صفات واقدار چې دی او د الوهیت د صفات مالک چې دی دا څوک دی؟ دا څوک تبلیغیان؟ یو الله دی. خبره باندې پوهیږئ که نه؟ خاص الله دی، لله وحده، صرف یو الله دی اور الله رب العالمین سره په دې کې هیڅ څوک شریک نشتا. او د تخصیص مطلب صحیح خبره دروس البلاغه او مختصر المعانی کې به وایي د تخصیص معنی داوی چې الله رب العالمین لدا خاص دی. دا اثباتی او ایجابي صورت شو. خو دویم صورت سلبی، صورت الانتفاع چې ورته وایي، عکس چې ورته وایي، نقیض چې ورته وایي، هغه بیا د غیر نه نفي کېږي. نو څه وایي لکه انتزاعي صورت دی، دا خو ایقاعي صورت شو چې خاص الله لدی. خو سلبي صورت او د الله نه بغیر دا د بل چا لپاره نه دي، نه پیر له ثابت دي، نه ولی لا، نه نبی لا، نه فرشتې لا، نه جن لا، نه انس لا، نه الی آخره حلو مجره. هیڅ چا له نه دي ثابت. دا ثابت دي نو صرف یو الله رب العالمین له ثابت دي. نو دې کې رد دی په ټولو اقسامو د شرکو او په ټولو ډلو د مشرکانو. څوک وایي پیر بابا حاجت روا دی، نو څوک وایي پیر بابا مشکل کشا دی، نو څوک وایي کار عالم کا مدبر بھی ہے شیخ عبدالقادری جیلانی. شیخ عبدالقادری جیلانی دی کو تعویل بیا کې کړه خبره پوهیږي که نه؟ کنی ظاهر کې دا شیخ حسن ہے خطرناک دی. نو کار عالم کا مدبر بھی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی. بریلیان ہوئی احمد رضا بریلی فتاوی رضویہ کے دو ځای لیکلي او کله وی عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، کله وی من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته البصائر. دا ټول چې کوم دي که نه دا بیماران دي، غریبانان، رنځوران دي، دې ټولو باندې په الحمدلله کې رد دی چې حاجت روا بې د الله نه بل څوک نه دی، مشکل کشا او دارنګې د زړه په رازونو بې د رب العالمین نه څوک پوهېدونکي نشته. الحمدلله. پر دې مشرکانو باندې رد شو کو نه شو؟ خبره باندې پوهېږي. یو عالم و د شیخ القرآن رحمت الله علیه شاګرد چا ورته وی چې یاره دغه بل کلي ته بیان لا مسلې د توحید لمزه دغلته کې خو تش مشرکان دي، جګړه به درسره وکړي. هغوی مشرکان خو د بسم الله په با کې راګړه شوي دي. مشرک ټولو نه کمزورې قوم دی ښه، خو چې ځان کې د استقامت پیدا کړو. بدعتي او مشرک سره دا انتهایی ډرن او یریدونکي قوم دی او د دې مثال په شان د زګ دی. خو چې ته لږ ښه مولای او پوهېږي هسې نه بیا د استدلال چل نه درځي. په خبره باندې پوهېږي که نه چې د ته ووایي چې یاره ټول صفتونه د الوهیت خاص الله لره دي، بل چا له نه، دا بل چا له نه راته قرآن کې وښایه او بیا ورته ته وایې چې دې کې اختلاف دی. پوهېږي نو بس بیا خو ځپلی شوی. په کار دا دی چې ته پوهېږي چې بھائی دې لله کې تخصیص دی. د تخصیص معنی دی ته وایي چې د غیر نه نفي شي. خاصه څه ته وایي؟ منطق هم ویلی دی ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره، چې الله کې دا صفات بوندي شي خو د الله نه علاوه بل څوک حاجت روا او بل څوک مشکل کشا کېدلی نشي. رب العالمین دا اوس صفت د الله ذکر کوي خو په طریقه د دلیل. دا څه ذکر کوي؟ لکه صفت په طریقه د دلیل. الحمدلله کې هم دعوه وه خو د دلیل سره او دې ته وایي دلیل حلف. څه وایي ورته؟ لکه دعوه چې بعینه دلیل اصول مناظره کې ورته بیا څه وایي؟ لکه دلیل حلف ورته وایي. رب العالمین پالون کې دی دغه الله د ټولو مخلوقاتو، یا تربیت کوونکی دی الله د دې ټولو مخلوقاتو. نو دا صفت په طریقه د دلیل اول سره دی. مونږ ووایو صفات د الوهیت الله سره خاص دي. په دې څه دلیل دی چې الله سره خاص دي او بل چا سره خاص و؟ په دې دلیل څه دی؟ وی دلیل دا دی چې رب العالمین د تمام عالم د تمام کائنات پالون کې تربیت کون کې یو الله دی او دې کې الله سره څوک شریکو؟ نو چې تربیت کون کې الله دی نو الحمدلله صفات الوهیت هم خاص یو الله دی. نو دعوه په دلیل شو که نه؟
او شرط تعذیب کې چې کله دعوه په دلیل پوری شي نو هلته کې څه یاد درته فکان کدعو الشیء ببینة وبرهان رحمه الله شوی د شرط تعذیب مو او دا صفت ګوره مشرکانو منلې ده خدای الله د پاره بعض خلک وایي الله خالق دی او الله مالک دی او الله رازق دی او الله چي ورکي الله ډوډۍ ورکي دې کې رجه اختلاف شته دا صفات مشرکانو منلې دي اغي خدا منل چې الله رب العالمین په من خلقهن من خلق السماوات والارض خالق او مالک څوک دی لا یقولن الله دې ټول وجره څوک دی الله دې دا فرعون منل ښه خبره باندې پوهیږي کنه سوره مومنون تاسو وګورئ آیت نمبر 86 او 87 راړوي ما خو ولي کې ځان سره هغه کې الته اقرار دی په دې د موسی عليه السلام او د فرعون په مکالمو کې چې فرعون دا منل چې رب الله دې چې ډوړې الله ورکی صرف دې د توحید نه وي خچې د عرش د والی تر پرچ پورې ټول مخلوق الله پیدا کړی دی نو دا خو هیڅ نه وي د چپلار خو نه پیدا کړی دا خو که یو سړی هر څومره دهری نه کمونست نه نو او الله منی نو که هر څومره لوی مشرکی خدا منی چې خالق او مالک الله دی خو بیا دغه رب سره نازولی منی او دغه رب د پاره نیازبینان منی دغه رب د پاره چوکیداران منی دغه رب د پاره نائبان او قاصدان منی دا د عظیم شرک په دې را دوکا چې خالق او مالک الله دی او حاجت روام الله دی د بلن لایق هم یو الله دی په خبره پوهیږي اولاد ورکوونکي هم یو الله دی نو کله چې تبلیغي صاحب دا توحید شروع کی به سب جمعات کې نه پریدي خو که صرف په خالق او مالکی بیا په دې ډېر خټم پاس کی او رب چې کوم نه رب العالمین رب یا رب تربیتن دا د تربیت ناغستل شوی دی انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الكمال الى حد التمام یو شی په مزه باندې حد تمام تا اخیری حد ته رسول دی ته وی ربو انسانی اول نطفی د مورخیټ تلال شي الته غوښ شي اډوکی شي یو پورا انسان ته جوړ شي یا دنیا ته راشي بیا چې کم دینو خبره پوهیږي کنه خوراک سکاک کې پيو ته محتاج دی بیا رو غټیږي انسان ته جوړ شي بیا واتو کې بیا بچو شي بیا رو چشمه بخبو کې بیا رو چې کم دنه شي بوډا شي بیا فنا شي نو په مزه باندې حد تمام تو رسول کنا اور حد کمال ته رسول کنا نو دا په مزه چې سړی لوی او تربیت ولکې د غزاد د سوي دي ته وی رب سی وتا کته ګوره کته دي ته وی رب العالمین تربیت کوونکی دغه الله د ټولو مخلوقاتو نو په دمه باندې کمال ته رسول دي ته وی رب او دا دو خبرو ته شامل دي او اول خبره د پالنې او د ژوند تیرولو سيزونه پیدا کول انسان ته خوراک سکاک نور سپوږمۍ هوا ونه بوټي د رب سره یو دا صفات لازم دي چې تعالی تربیت کینو ونی بوټي نور سپوږمۍ د خوراک سيزونه به تعالی پیدا کوي ګره نو تعالی یو طریقه یو رب پدې دی چې تعالی د خوراک ټول سيزونه پیدا کړل دویم په هغه کې د پالنې اثر پیدا کول چې خوراک کې ته بغټيږي چې سکا کې نو ته بخکیږي خبره پوهیږي نه او چې وظیفه خوري نو بخکیږي کنه نو دې کې د اثر چا پیدا کړی دی دا پکې الله پیدا کړی دی نو دا اثر چې پکې رب العالمین پیدا کړی دی دی وجه نه دغه ذات تسوي رب العالمین او رب په لغت د عرب کې نور ډېرې معنی شته په معنی د سید سره راځي په معنی د مالک او مصلح سره راځي په معنی د خیرخوا سره راځي په معنی د حاکم او اختیارمند سره راځي فعال کون کې سره راځي او رب په معنی د معبود هم راځي نو رب العالمین معبود دی د تمام عالم سمجھتم العالمین دا جمع د عالم دا او دا ټول موجودات تینا مراد دی سیوا دا اللہ نا ما وراء اللہ چې دا سمرا
سيزونه تا د ښکاری د الله نه علاوه د ټول تسوی لکو عالم وتوي دا ټول په پیدائش کې یو رب ته محتاج دي او رب چاته محتاج نه دی نو چې دا الله ته محتاج دي او الله چاته محتاج نه دی نو بیا داوی سره ولګوا الحمدلله ټول صفات الوهیت خاص دي یو الله تعالی. اور شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه وی دا توحید د الله خپل مسله ده. هر سړی په خپل موضوع کې پوهیږي کنه. مفتی مجتبی عامر صاحب حفظه الله تعالی ډیر خلک د جمهوریت رد کی خو مفتی صاحب ته نه رسی کنه ولې دا د خپل موضوع ده. دارنګه مثال په تور باندې ډیر خو واعظان راشي ډیر خو نصیحت کوونکي راشي خو چې کم عالم او کم مبلغ په نصیحت کې یاد وي هغه ته ونه رسی کنه. کډیر په قرآن باندې پوهه خلک راشي او موجوده دور کې خو شیخ عبدالسلام رحمه الله علیه ته نه رسی کنه. وجه دا ده چې د هر چا خپل فن او خپل موضوع وي نو هغې به فرمایل چې دا توحید دا د الله خپل موضوع ده. کله چې الله قرآن کې عام مسائل وی 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 خو ناڅاپه توحید ته راشي نو توحید بیا ډېر په ناشنا انداز کې نو اولې وی چې صفات د الوهیت یو الله لره دي نو دویمې په دلیل ذکر کو چې رب العالمین د کائناتو پالونکي او تربیت کوونکي یو الله دی نو صفات د الوهیت هم دغه یو الله رب العالمین لره خاص دي. او بیا د دې ډېر اقسام دي د عالم انسانان پریان ونی بوټي ملخان چرګان هوا کې چرند پرند دا ټول د عالم کې راځي دې د وجنه جمع راوړو سره راوړو لکه جمع راوړو او د دې تفسیر بیا سورۃ شعراء 24 او 26 نمبر آیاتونو کې ان شاء الله هغه کې براشي. نو معارف القرآن کی مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ علیہ وی اتل الزرع عالم دی په دنیا کې سورہ او دا اتل الزرع عالم تربیت کې ان کې یو الله دې هیڅوک د لوګي نه مړ نه شو هیڅوک د هوا د کمی نه مړ نه شو د نور سپوږمۍ د خرابېدو نه مړ نه شو دې ټولو ته هر څیز ورکیږي خو تا ته دا خبره کوي چې نور به تا ته موجودي سپوږمۍ به تا ته موجودي ستوري به تا ته موجودي خوراک بتا ته موجودی سکاک بتا ته موجودی خیسته دنیا بستا مخې ته موجودی هیڅ کمی بتا ته نه اے انسانا خو ته په دې عقیده کلک شه چې الحمدلله د ټول صفات الوهیت حقدار او مالک او مستحق یو د الله دی. دی الله سره په دې صفاتو کې پیر صاحب شریک نه دی پیغمبر شریک نه دی ولی صاحب شریک نه دی فقیر صاحب شریک نه دی جن او فرشته شریک نه ده. الحمدلله دا صرف د الله د پاره دی. الرحمن الرحیم عام مهربان دی په دنیا کې په مسلمان او کافر. الرحیم او خاص مهربان وي په آخرت کې په ورځ د آخرت په صرف په مسلمانانو باندې. خلک وی دوستان کنه وی دومره به رحم عام شي چې وی د شیطان بم دا یقین راشي چې کېدی شي زه جنت ته لاړ شم. خبره باندې کوي دا خو جنت دې سره ماما کور نه لري دغه ورخېږي ټیک ده کنه. دا بعضې خبرې دي ته ګپ شپوټیشن وي په خبره باندې کې کل ذلک گپ و شپ لا اصل له. نو مشرک او د الله نافرمانه دا به جنت ته ځي. نو الرحمن الرحیم دام صفتونه د الله دی په طریقه د دلیل سره د پاره د دعوی او دعوه سوا چته یاد ده. الحمدلله ټول صفات د الوهیت خاص دی او الله لرا. اول دلیل به څه شو؟ رب العالمین د کائنات تربیت کوونکی یو الله دی. نو الحمدلله صفات د الوهیت خاص دی او الله لرا. دویم الرحمن الرحیم عام او خاص مهربان ذات یو د الله ذات دی. نو چې کله عام او خاص مهربان ذات یو د الله ذات دی نو الحمدلله صفات د الوهیت او حقدار هم څوک دی؟ صرف یو الله. او دا دواړه د رحمت نه اغستلی شي دي. رحمان او رحیم دا مشتق دي د رحمت نه او رحمت په صفت د الله کې احسان فضل او نعمت کولو ته ویلی شي. الرحمن
احسان کوونکی دی په مسلمانانو په دنیا کې، الرحیم او فضل او احسان کوونکی وي په آخرت کې به مسلمانانو. ورته بعضې ترجمې لیکې، شاید دا د بیا میلاو نشي یا یې تاسو ونه لیکې نو ځان لږ کړوئ. او د بنده په صفت کې چې کله رحم راشي که نه نو زړه نرمېدو ته وي دا پلان کې ډېر رحمناک دی، مطلب دا چې زړه نرم دی، ظالم انسان نه دی، دا ضد د ظلم کې بیا راځي. او دا صفتونه بسم الله کې ذکر شوي نو دلته بیا ولې راوړل؟ دا اعتراض خو نشي ویلی، خو دا سوال خلک کوي که نه، وی لکه چې مخکې بسم الله کې رحمان او رحیم وي نو په فاتحه کې دوباره رحمان او رحیم راوړلو کې څه حکمت دی؟ نو ویسا شیخ صاحب به وي چې څوک وایي چې دا ولې، نو یو جواب یې دا دی چې دا هسې ٹھیک شو که نه. اور دویم دا چې هلته کې ذکر کړو د څه لپاره؟ هلته یې ویلو بسم الله الرحمن الرحیم په طریقه د دلیل او د استعانتو چې د الله نه امداد غواړه، د الله رب العالمین نه مدد غواړه، ځکه چې رحمان او رحیم د مدد کوي. نو هلته یې د څه لپاره راوړو؟ هلته دې دپاره رحمان او رحیم راوړو چې دا په استعانت دپاره یو دلیل او دلته کې لپاره د دلیل راوړی دي، خو د تخصیص الحمد لله دې دپاره دلیل راوړی چې صفات د الوهیت خاص دي یو الله لره، او هغه صفاتونه یو صفت دا هم دی چې امداد غوښتل عبادت دی او صفت د الوهیت دی، نو امداد کوونکی یو الله دی او دغه الله رحمان او رحیم دی، نو امداد غواړه د دغه رحمان او رحیم ذات نه. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ مالک یوم الدین اختیارمند دی دغه الله د ورځې د قیامت. مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د سزا او د جزا. مالک یوم الدین واکدار دی د ورځې د بدلې. دا ټولې معنی علماو لیکلي دي. مالک یوم الدین دا دریم صفت شو لپاره د دعوې، دا هغې باندې دلیل شو. او دا مالک دا د ملک نه راغلی دی په معنی د اختیارمند او په معنی د واکدار سره راځي، او په دې معنی سره دا صفت الله له خاص دی، بې د الله نه بل څوک د قیامت د ورځې مالک او اختیارمند نشته. نو مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د قیامت. او یوم الدین چې دا نو دا د قیامت ورځ ده، او تقریبا 33 نمونه د قرآن کې د ورځې د قیامت دپاره ذکر دي. څو نمونه؟ 33 نمونه. د هغې 33 نومونو نه یو نوم دی الدین. دا په ډېرو معنو سره راځي، خو دلته په معنی د جزا سره دی چې مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د بدلې ورکولو. اور دا ورځ هم داسې ده ویوم القیامة توفون اجورکم وانما توفون اجورکم یوم القیامه. د قیامت په ورځ به تاسو له ستاسو د عملونو بدله درکولی شي. نو ځکه یې وفرمایل مالک یوم الدین. او الله تعالی د هر څیز مالک په دنیا کې هم دی او په آخرت کې هم دی. خو دلته تخصیص وکړو د څه لپاره؟ لکه صرف د آخرت چې د قیامت د ورځې مالک دی. نو آیا د دنیا مالک نه دی؟ دی، خو بیا یې هم ورځ د آخرت یاد کړه. علما وایي دا ځکه چې دنیا کې کم ظاهري مالکان شته، څوک وایي زه د دې کور مالک یم، څوک وایي زه د پاکستان مالک یم، څوک وایي زه د مدرسې محتمم یم. په خبره پوهېږي که نه؟ داسې ډېرې خبرې کېږي. نو هر سړی کالر داسې کي ما ته به هم لایق کې. په خبره باندې پوهېږي که نه؟ الله وایي دا دنیا کې چې ته عرضي لایق کېږي، ښه کمنټس پرې راځي، دا ملکیتونه او طاقتونه به ختم شي. اور د قیامت په ورځ باندې به هغه فرعون، هغه قارون دی او نمرود دی او هغه ابو جهل دی، هغوی به هم سرونه ښکته کړي او وبه وایي چې واقعي هغه ذات لره غلبه وه، کم ذات سره چې شریک نو. نن لات پکار رانغې، نن منات او غزا او هبل پکار رانلل، نن ټول نفسي نفسي چغې وایي، نن چې اختیار چلیږي، نن چې سوپر پاور دی نو یو الله دی. نو په هغه ورځ به کافر هم دا ومني چې مالک یوم الدین، نن زور او غلبه د یو الله ده. او الله به دا تپوس هم کوي لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاهي ده؟ نو هلته کې به ټول خلک وایي چې لله الواحد القهار، نن د یو رب العالمین بادشاهي ده. دا ټول صفات
دا د الله رب العالمین د پاره ذکر کړو. په قیامت کې دا ارضی ملکیت به د خلکو ختم شي، دې د وجې نه د قیامت ورځ خاص ذکر کړه. د دې صفتونو او د دلیلونو ترتیب ته وګورئ. اول یې څه وفرمایل؟ لومبۍ صفت څه ولکه؟ رب العالمین. معلومه شوه چې پیدا کوونکي د هر نعمت دا یو الله دی او د دې مالک هم یو الله دی. نو سوال پیدا کېږي چې دا نعمتونه څوک ورکوي او تقسیموي که نه او فرق پکې شته او که نه؟ نو جواب یې وکړو الرحمن الرحیم. بالکل ذات د چا چې اختیار کې دا نعمتونه دي هغه ذات رحمان او رحیم دی. بیشبها انداز کې رب العالمین دا نعمتونه ورکوي. نو بیا سوال پیدا کېږي چې د دې نعمتونو د استعمال د تحلیل او د تحریم اختیار چا سره دی؟ د دې څوک مالک شته که نه بس د پردي پټي مولی دي چې څنګه په بډه ووالې؟ نه که نه، مالک یوم الدین. په مالک سره اشاره وشوه چې اختیارمند الله دی، الله به یې تپوس کړي. نو بیا جواب وشو چې یاره دا خو که چا هر رنګه استعمال کړو خپل پردي پکې نشته، بیم زرما او ټوله زما، پوهېږي که نه؟ خیر دی که پردی سپلی کې خپه ورکې. نو الله وایي نه که نه، د سزا او د جزا انتظار هم وکړه، یو ورځ د سزا او د جزا را روانه ده. نو دا درې دلایل په دعوه باندې ذکر کړو. سبا نه به انشاءالله الرحمن په دې دلایلو باندې نتیجه مرتب کېږي. وآخر دعوانا